یو ښکاري اوسۍ نیولې وه نو هغه ښکاري سره اوکش بوکش کول چې اوکش بوکش کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترا ښکاري ته وی دا ولي ویل دا مې ښکار کړی دا اوس رانه اوسۍ نه تپوسو کو چې ولي او اوسۍ ورته وی چې صاحب زه ته لګزان خلاصومه د غره شاته زما بچی هغې له تی ورکوم نو بیا وله راځم خواوږي حضور علیہ السلام ورته وفرمایل ښکاري ته چې هلکه دا پرېږده بچو له تی ورکوي بیا راځي وی چې دا ځناور شی دی بیا چېرته به راشي ویل زه به ضمانت کې کښېنم که بیا رانله نو ضمانت به زه درکړم پیغمبر ورسره کېناستو اوسۍ پرېږده په یو منډه لاړه بچو ته وی چې زر ته یې وروئ د دواړو سردار میں په ضمانت کے ناس بچو تیر او دل پریخو وی چې مونږ هم در سره ځو مورې مخکې او بچي ورپسې چې راله و یا رسول الله زه خو رالمه چې ته زما د ضمانت نه خلاص خو دا بچي مې وایي چې د ښکاري ته مونږ ځان په دې پیغمبر قربانو مونږ دې دی والی یہودی سوچ گئی چې بار الہ زناور شیم دا تصدیق کو چې دا پیغمبر زناورم دا تصدیق کو زه انسان زب ولې دا تصدیق نه کوم چې دا پیغمبر دی ومغه وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو پر رسول الله یوازې عاشقان بنی آدم نو نه په صحابه په خدای قسم چې ونیم په عاشقي لرګي دا لرګي ستن ولاړ د پیغمبر به ورته ډډه واله چې منبر جوړ شو دا لرګي په جړا شو پیغمبر ورته وی چې څه غواړي ولی جاړي ورته وی مسندت منبود مزمن تاختی بر سره منبر تو مسند ساختی ستاملا به ما سره لګېدلې وه اوس منبر ته لاړې نو ستا په جدایۍ کې جاړي پیغمبر ورته زه به دعا وکړم چې تا خدای په جنت کې ونه کړي هغې وی یا رسول الله په خدای مې دې قسمي چې کروڑها جنتونه ستا د ملا په لګېدو قربان کړم ما ته جنت نه دی پکار لرګین پې مې کاڼي پې مې کاڼي د ابوجهل په لاس کې کاڼي ویل پیغمبر وایه زما لاس کې څه دي ویل زه ووایم که دا کاڼي دا چې ستا لاس کې څه دي دا ووایي ویل دوی یې نه شي ویلی ته ووایه د ګوتې باندې کاڼو ته اشاره وکړه دننه آواز وشو لا اله الا الله محمد رسول الله کاڼي په ځمکه وویشته وی په دې م جادو چلو کاڼي پې مې نو په پیغمبر یوازې بنی آدم قربان نه په خدای قسم ټول کائنات پہ قربان ملائک پہ قربان پیریانو یو ورځ د پیغمبر تلاوت واورېدو د سهار په منځ کې یو ډله روانه وه تلاوت یې واورېد چې خپل وطن ته لاړه قوم یې ټول راغونډ کړو ویل راشئ بله خبره وګوره انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد دا سے قرآن واوریدو چې سړی نیکۍ ته راوکاږي پیریانو مستقله دنیا راغه او د رسول الله په لاس بیعت وکړو اسلام یې راوړ نو هغه ذات چې دی او هغه هستی چې ده په هغې یوازې انسان نه و په هغې ټول کائنات قربان بله درته دا لرګی دا دیوال دا لوټې دا کاڼي دا بوټي دا یو شی داسې نه دی چې د خدای ثنا نه وي وان من شیء الا یسبح بحمد ربه
एक शे पदे कायनात के दा से न दे कि अल्लाह पखपल सना मुब्तला करे और यो इंसान दे चिते गाफिल बनी आदम पसी मंडी नाजीजान जान द खुदाय का अरस बस्ताश जान द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का अरस बस्ताश बादशाहान बदे द कबर प खावर बांधे नस्कोर प्रातई द कबर प खावर दानंद औलिया अल्लाह दरबार तच बादशाहान वर्जी रहमान बाबा वही बादशाहान वाड़ा प्राते दी लका खावरे प मजार द दरवेशान दा कौम दे खुदा तबाह की वली वर्जी आके सदी मोरे पकी गड़ीगी खोरे पकी गड़ीगी खजे पकी गड़ीगी से चल दे पकी मोर च कौम दे योशी बैकाटू की दगा सनिमागानो न बद खरुनो इस्तबली जोड़ी खत्म बशी पखपल हो कद टोल मल कौम इत्तिफाक उकरो च दा कार फजुल दे जुर्म दे गुनाह दा मुंग नवर खत्म बशी उस म्यूजिक सेंटर दी तमाम पे खबर ते डक कली ते डक ब्याह पागे की वीडियो कैसेट दी ब्लू प्रिंटू ने दी पकी कजमों बची दशपे पकड़ई नौड़ी और पकोरुनो के नगा गई द गानो बजानो कैसेटी कजमों बची नौड़ी और बैकाटू की दा म्यूजिक सेंटर में पखपला बंद सी करना खुदा आइंदा नस्ल दे खुदा दे पटुगा की मुर्दार की या खुद कौम इत्तेहाद पकार टोल कौम इत्तेहाद की च बई दाद गुनाहकार दे दानक अगार सब पखपल ऑटोमेटिकली खत्म और या हुकूमत दा सिराशी हुकूमत दा सिराशी चे कम शहद खुदा और द रसूल पनीस जुर्म दे जौगोरम चे बाजार के दागे सर माना उचत ना खुद तस्वरम मकवे जका जी हुकूमत हमेशा पर डबानो पर मंस के औड़ी रहो चरता द सड़ी द जुई हुकूमत खुरागले न देनो उस दात सड़ी तो दे क्या बल और दे वजीर आजम से ऐलानों को जो टोल पाकिस्तान की हड़ताल और कश्मीर सर यकजहती को हड़तालों कनो हड़ताल सरकारी में छुट्टी वजीर आजम से ऐलान पक्के जमात इस्लामी वाला हल जलसी हो और कश्मीर ला तैयार शे गजा और जई पहराम के ज्यादा पारसा पीरान पेट ते हिंदू पाड़तालू नो यारे ते हिंदू लजोर पाड़ताल वर के ते कश्मीर पाड़ताल गठी कत्ता के द मुसलमान दवीने दर्द वे पजड़ के दर्द वे न परुनता जरगुना फौज द अमरीकी द इमदाद द पारास्तोले द इराक खिलाफ चे अमरीका चरता लान देरानी से इराक था हैं जी दा जरगुना फौज पर कश्मीरम वरवाचा होता दा तोपे और टेंकू ने जदल तमुंग ता पसारा काड़े हराड़े और मुंग ते गर्जे रा गर्जे
او مونږ له ششنه را ششنه خدا په کشمیر ور واچو کړ. دا نن چې دا د چا حکومت ته څوک پکې دي دوی ته به خلکو وایي چې هلکه دا پاکستان حکومت چې یو ځای انګریزان لاړ شي او هندوستان آزاد شي نو د هندوانو سره به څه کوئ؟ دوی ویل مونږ یې ذمهوار یو. سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو لوړ او دوی ته وایه که نه چې پاپړو خو مونږ په مخه کړي ستاسو لوړ څه شو؟ نو هندوستان سره مغسی زمون ماما او خورای توب دے، امریکی سره مغسی ماما او خورای توب دے. ٹھیک شو او قوم له دوکا ورکه چې هړتالو کوي کشمیر د پاره مونږ یک جهتی مناو. دا ستا ملک دی که ته په کشمیر خپه وې او د کشمیر په ګولو چلو دو خپه وې او د کشمیریانو مسلمانانو د بچو په مرګ خپه وې نن بستا ټول ملک کې د ګناه بلیک آؤٹ وې که نه به وې؟ پکارو چې دې قوم سینماګانې بند کړې وې، دې قوم وی سی آرونه بند کړې وې، دې قوم ټلویزیونونه بند کړې وې چې نه ګورو د کشمیر په بچو باندې ګولۍ چلیږي. تاسو اول دا جمعات کې چې ناست یې په ایمان یې وایي پې پویم یې ځه ګیرې میرې خو مم شته پې پویم یې وایم نو تا کلیه پې پویم یې کشمیر کې څه شوي خبر څه چل شي خدای خبر وایي ډزې مزې شي خبر مې څه پته هم ده درته بس دا مداریانو بیزوګي د نوابانو د سرمایدارو په لاس کې لوبېږي را لوبېږي چې وخت راشي خرۍ کته در باندې واچي بار در باندې یو شي او چې بار در نه کوسکی په کونه کې لته در کی او د لاو د شړی په ډیران زغل خورا دغه شی د ټول قوم دا شي. نن د پاکستان قوم دا شي اوس د پاکستان قوم ورته ناشتي چالا بلدیاتی الیکشن بکیږي. خدای دې کور روانکه دې ملک ته د بلدیاتو ضرورت شته، د بلدیاتی الیکشن ضرورت دې ملک ته شته. یو وایي زه به ودرېږم بل وایي زه به ودرېږم بل وایي زه به ودرېږم بل وایي زه به ودرېږم. نو عزیزانو ما تیر دلن تاسو ته ویلي چې دا زما خبرې داسې دي لکه دیوال ته ډولکی وایي او دیوال د ډولکي په خوند څه پوهېږي. نو دا ملک قوم چې ده زه مایوس یم چې آینده دې قوم کې به م هوش راځي یا څه فهم او عقل به پکې راځي او دا قوم به پوهېږي. نه دا قوم به ټول عمر د دغه خلکو په لاس کې لوبي. اول خو دې قوم ته پکار چې څوک را پاسي او اعلان وکړي چې هلکه غزا ده. ورپاسئ پې او دې ګریوان نه ونیسئ چې ډېره ښه ده چې غزا ده ماما مخکې کېږه چې ځو که داسې نه ده مخکې کېږه. ته ما ته وایې چې غزا ده دا خو د موسی علیه السلام د قوم خبره ده چې قوم راغی ورته ویل فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون.
تو خدای دې لار شي جنگ منګو کوي مونږ بدلې ناستي والله که مونږ فتلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ لوی خلق ها څوک ته لوی شته اب په خپل اتلو کنه د ابو بکر نه مونږ لوی اب په خپل اتلو کنه د حضرت عمر نه مونږ لوی اب په خپل اتلو کنه حضرت عثمان به په خپل اتلو کنه حضرت علی به په خپل اتلو کنه امام حسین د باطل د پاره د مدینه نه را روان شو کوفه تراغه د باطل سره جنگ کول د پاره په خپل راغله او کنه ها اوس دا قوم په دې هم نه پوي اوس چې یو قوم کې دومره هوش سوچ او سمجھ نه چې دا دې چې څه وایي دا ټیک وایي که غلط وایي اوس هغه قوم به په دې څه پوهېږي چې د قرآن مفسر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې آیات هغه دا تفسیر کړی دی او د دې آیات دا تفسیر کړی دی دا قوم په دې نشي دا زه هسې ځان ستړی بس یو معامله ده د قدیم نه را روانه ده لګیا یو سره پوهېږو نه بل ورځ مې یو عظیمه جلسه د خلکو نه تپوس مې تاسو د چا اولاد دي تاسو د چا اولاد ها ټولو وایي زمونږ پلار دی ټیک ده هغه دغه قبر چېرته دی اوس چاته چې د پلار قبر نه معلومات سي ومناس بزرگان چپ پاتی چرته دی د آدم علیه السلام قبر کوم دی سرندیب کې داسې وایم سوچ وکړئ بلې جمعې پورې درته مهلت شو ښایي بیا راغی کینی چې رانشي اندازه وکړئ تاسو بیا مې دا تپوس وکړو چې د آدم علیه السلام عمر څومره وایه ته خو لږ پوهې ښکارې څوک یې موسی علیه السلام نه غلط موسی علیه السلام کله تیر دی آدم علیه السلام کله تیر دی خدای بنده خیال نو دی وجنا عرض میں داو چې بیا دا تحقیق وکړي چې په دې 1000 کال عمر کې د څومره بچی پیدا شي بیا دا نظام څنګه جوړ بیا دې چې وفات شو جنازه یې چا کړې دا د خوند خبرې عثمانه تپوس وکړه چې زمان دې نیکه جنازه چا کړې وه زما مخکې شوې وه اوس به درته وایم زما د غور نیکه جنازه چا کړې ده اوس به درته وایم زما د پلار جنازه چا کړې ده اوس به درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه چا کړې اوس به درته وایم د ابراهیم علیه السلام چا کړې د موسی علیه السلام چا کړې د عیسی علیه السلام چا کړې اوس به د آدم علیہ السلام جنازه چا کړي اوس په عزیزانو دا خبره د هغه چا خلک یاد ساتي چې مینه وي ورسره کدا ته نه چې مینه نه اوس تاسو کې چې مړ یو شي تاسو سم تاریخ ځان سره لیکي کنه
پلانے ورځ پلانے سن پلانی تاریخ پلانی گھنٹه کې دا پلانے مړ شو پلانی اسپتال کې وای خو مینه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سن وفات تا ته ولې نه دی معلوم سن هجرت تا ته ولې نه دی معلوم دور حیات تا ته ولې نه دی معلوم ځکه خو مینه دی ورسره بیا آدم علیہ السلام ته آدم ولی وای حوا ته حوا ولی وای مینه دی ورسره نشته